ملک لیاقت علی خان. شکریہ جناب سپیکر صاحب. داغا یو شاعر د جبې نه به سټارټ کم چې که خازې شنې مې په قبر وې ولاړې که غلام مړوم راځئ توکی پې لاړې چې په خپلو په وینو نوم ولمبېدلی مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې چې سوری سوری سینه مې د دشمن په ګولو نه وه مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې یا به دا بېننګه ملک باغ عدن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. سپیکر صاحب د 26 تاریخ زه نن په پښتو کې خبره د دې لپاره کوم چې پر نورو ژبو زمونږ د خلکو هغه مینه نه ماتېږي. د 26 تاریخ او د 27 تاریخ شپه دې له زه د دې ایوان نه مطالبه کوم چې دې له د بابړه ثاني نوم کېږدي ولې چې څنګه په بابړه کې سټیټ فایر شوی او دغه شانې په موږ باندې سټیټ فایر شوی دی په دغه کې ډي چوک کې او یقینا دومره زیات ظلم چې دی وایي هغه دا خو ته مسټر ډینټونیک وایي خو هغه د بوډا شادو په شان مخې چې نیولی په ټي وي باندې کینی وایي یو شهید دی راته وښی نو دا د شهداو دا جنازې دی نه بیا کم شهیدان کم خلک چې زموږ مسینګ دي د دغې به پته نه لګي چې دیو په کم کم ځایونو کې پټ کړي دي جنازې په پیمز هسپتال او په پولیکلینیک باندې چې دیو پابندیانې لګولې دي چې تاسو به ډیټا نه ورکوئ ولې د دغې دا ډیټا به دلته موږ ته پته نه لګي د هغې به دا به داسې پټولی شي. بیا زمونږ تلال چودھری صاحب په ټي وي باندې ناست دی هغه هم د لاش خبره کوي نو هغه ته موقع چېرته میلاویږي هغه خو د شپې په 2 بجې باندې هلته چې کله ونیوی شي نو وایي موږ قانون سازي کوله د یوې جنۍ څه په 2 بجې باندې نو هغه خو بیا د شپې په 2 بجې قانون سازیانې کوي. اقبال حسن وایي یاره دیو د شهید وښی ګوره شهید لپاره څه کرایټیریا پکار دی چې موږ ورته وښایو دا موږ چې دلته اعلان کوو موږ چې کورونو ته ځو جنازې کوو د دې نه بل ما ته خو څه نه ښکاري خو هغه شهیدان دي وایي کم چې دیو پټ کړي دي کم چې دیو په کنټینرو کې اچولی وو کم چې بیا د هغې نه وروستو دیو ورته بیا ډي چوک بند کړ یو ځل بیا هغه شانې حالات جوړ کړه چې لکه په ډي چوک څوک حمله کوي او دغه کنټینرونه یې زمونږ شهدا ویوړل او د پیمز په سر باندې پکې ځنې پراته دي. ما ته ډېره کمپرم ذرایع نه اطلاع ده چې په هغه ځایونو کې په هغو کیمیکل استعمال شوي دي. نو ګوره زما یو شهید د هغه شهادت یو طرف ته لاش ضایع کولی بل طرف ته چې نن دیو د شهیدانو وایي چې یاره ته یې ما ته وښایې د دې دپاره چې دی د شهید د روڼو نه دستخط علي چې یاره دی په پی ټي آی کې نه و دی په ډي چوک کې نه دی شهید شوی په دغه باندې په دغه دستخطونو باندې کارونه نه کېږي. دا خو دیو خپل ځان له که څه هغه خپل ځان لوبئ نو لوبئ دی خو حقیقت خو به دنیا ته راښکاره کېږي که د پاکستان میډیا زه دا نه وایم چې دا زمونږ دلته کم میډیارونه دي خو د دې چینلز مالکان خو خرڅ شوي خلک دي که هغې دلته نشي ښکاره کولی نو انټرنیشنل میډیا خو وه هغې خو هر څه ښکاره کړي دي هغې خو هر څه لیدلي دي. نن زما د ډي چوک چې کومې مسلې دي هغه دیو د دغه څه کمپایرنګ چې شوی دی وایي دا خو په فلسطین کې شوی دی هغه مسټر ډینټونیک چې کینی وایي دا د فلسطین ویډیو ده. زه دې ته حیران یم چې زما ویډیوګانې دته د فلسطین ښکاري په سند کې د یو وخ پکړ شوی وه ټولې دنیا واویلا جوړه کړې وه نن چې زما د پښتنو وروڼو قتل عام شوی دی نو دا ټول پې غلي دي. زه د دې خپلې صوبې د یو مشر نه ډېره زیاته ګیله په دې لرم زمونږ امیر مقام صاحب چې دلته په دې ځای کې ناست دی په پېښور کې ناست دی او د دې باوجود په ټي وي باندې لګیا دی پریس کانفرنس کوي وایي دیو راتښتېدلي دي نو راتښتېدلي ګورئ زه درته دا یوه وایم چې ورکر شل برداشت کوي ورکر گزار برداشت کوي ورکر لاټي چارج برداشت کوي ورکر کنټینر ارتی خو ګولۍ ته خو دا پوجي مکونه نه شي ټینګولی که نه چې معلومه شوې ده مخکې نو دغه مشر ته زه دا وایم چې مونږ خو لا بیا هم په ګولو راتښتېدلي وو ته خو په یو ټلیفون باندې دغه ته تللی وې د مشرف ګروپ ته تللی وې او بیا چې کله دا بل پارټي جوړه شوه نو امیر مقام صاحب بیرته هغې ته راغې ګوره دا د تښتېدلو لفظ چې دی دا ډېر بد دی تښتېدل په نمونو دي تښتېدل هغه چې سړی یو ډز پې وشي او بیا په لندن کې پروت وي هغه یو کس به یو شعر وایه ویل چې په یو ډز سره
خیرانه بیا ورشه یار هغه دغه خبره ده انورزیب خان چې د لندن پورې په یو ډز تر لندن پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د پلانکي خان نوم یې نه وایم زه دا وایم جي چې دا څومره دا مسټر ډنټونیک چې په ټي وي باندې کینی وای فوج په دې کې هېڅ کار نه و دلته خو فوج نه دی راغلی دلته پولیس نه دی راغلی نو یا خو دی غلطه وای یا د دې وزیر اعظم غلطه وای چې وزیر اعظم یې برملا په ټي وي باندې د فوج شکریا ادا کوي چې زه د فوج شکریا ادا کوم نو چې د فوج شکریا دی ادا کوي یو طرف ته د فوج شکریا ادا کوي بل طرف ته وایي چې فوج پکې نه و دا ګولۍ زه پخپله د دې عین شاهد یم د مازدیګر نه مخکې زه تاسو ته قسم په رب د کعبه دې زما قسمي چې زما خوا شاته کم خلک وو دا بالکل بغیر اسلحې وو هېڅ چا څه اسلحه نه وه بالکل عام ورکر او په دغه ټیم کې دیو نارهبازي هم نه کوله د دې دپاره چې زمونږ ټوله قافله راورسي نو بیا به شروع کوو په هغه خلکو باندې لاوله شل راوورول د هغې نه وروستو ربړ بولټ چې په هغې باندې هم خلک ونه یېرېدل دیو هوایي پایر شروع کو خو چې پته ورته ولګېده چې دا خلک په هوایي پایر هم نه یېرېږي والله العظیم ما په خپله لیدلي زما خواته څلور کسانو یو کس اخیستی دی هسپتالونو ته یې وړی دیو ډایرکټ دغه کړي دي بیا زه دې ته وایم چې دیو وایي چې ډي چوک دیو د عدالت خبره نه ده منلې نو ډي چوک ته خو موږ ډېر وروستو تلي وو دیو په 26 نمبر کې زما ورکر ولي شهید کاو د هغې نه مخکې د 0 پوینټ نه چې مخکې لاړ شي د کله چې سیکرټریټ ته تاویږي په دغه ځای باندې زما د شانګلې نوجوان چې شهید کاو 3 وسې زخمیان کول زه خو ډي چوک ته نه وم رسېدلی که فرض که دیو د ډي چوک خبره کوي نو موږ خو لا ډي چوک ته نه و رسېدلي چې دیو زمونږ په جنازو شروع کړې وه په مونږ باندې ډزې کولې زه دا وایم جي چې که فرض که دا خیبر پښتونخوا د پاکستان عیسائی نو زمونږ ته آئیني قانوني حق حاصل دی په هر وخت کې مونږ ته د احتجاج ما ته آئین دا حق را کړی ما ته په قانون دا حق را کړی چې زه د خپل حق دپاره اواز اوچتولی شم څوک هم چې زما اواز دبا وهي دغه قانون نه مني دغه آئین نه مني د دغه دپاره آرټیکل 6 پکار دی زما دپاره ګولۍ نه دي پکار چې په ما باندې ګولۍ ورئ زه که فرض که دیو چې وایي چې یاره تاسو شل ګانې راوړي دي دې ته زما ضرورت ولې راته په څه وجه ورته راته چې تا ما ته لارې بندې کړې وي زه پرامن شهریم زه خپل رایټ زما حق چې کوم دی چې آئین ما ته کوم حق راکوي زه هغه په ځای راوړم او ته ما ته لارې بندې زه خو موږ خو بل څه نه دي کړي خو ستا راوښتلی شل هم د باندې بېرته در ګزارلی دی دغه که زمونږ ګناه نو دیو زمونږ نادرې ډکې کړلي یاره جي زه دا وایم چې دا ځل زه د دې ایوان د ټولو ملګرو ته دا وایم چې څنګه چې بله ورځ ډاکټر صاحب وویل چې کله د ډز مقابله د ډز صحیح کله چې د ټوپک مقابله د ټوپک صحیح نو بیا د پتلونونو او د دغو کیسې موږ ته ښې معلومې دي نو که دا ځل نه کېږي نو موږ که د آئیني قانوني او په پرامن طریقه موږ څوک نه پرېږدي نو دا به د دیو غلطي موږ په ټوپک اوچتولو که چا مجبور کړو نو د اول نه د اخره پورې به د دغو غلطي بیا به د ټوپک سره مقابله پته به لګي چې څوک یې ګټي ډېره مننه کوم ریاض شاہین صاحب